طلاق خشه نه دی، ډیر بد شي. وہی حدیث مبارکہ کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حلال چیزونو کی مبعوث بیکار شے طلاق ورکول دے حلال تا یو زنان طلاق ورکو طلاق بواقع شي دا طلاق په هر حالت کې واقع کیږي که یو سړی هغه زنان له طلاق ورکوي چې د هغې په خېټه کې بچی دی هم به ورته طلاق میلاو شي که دا سړی زنانه له ناپاکۍ په حالت کې طلاق ورکوي هغه طلاق بیا هم واقع کیږي که یو سړی زنانه له طلاق ورکوي د پاکۍ په حالت کې بیا هم دا طلاق واقع کیږي که یو سړی په مذاق کې خپل ښځې له طلاق ورکوي بیا هم طلاق واقع کیږي که یو سړی په غصه باندې خپل ښځې له طلاق ورکوي بیا به هم دا طلاق واقع کیږي. ها که یو سړی مجنون دی دیوانه شو او د الله دی طرف نه دا سړی لیونی شو او دی طلاق ورکوي نو بیا نه واقع کیږي. لیکن که شراب اسکري او دی خپل ښځې له طلاق ورکوي نو طلاق به واقع شي دا ښځه به د ده نه بیا جدا کیږي.